علمبردار مذهب دی د ژوندو جوړ خو پرېږده چې د ژوندو او د مردگانو جوړې هم برقرار ساتلی وي د حکیم الامت حضرت ثانوی رحمت الله علیه نه تپوس کیږي چې حضرت د خپل مردگانو پسې سول ولو نو حکیم الامت حضرت ثانوی رحمت الله علیه ورته جواب لیکي خپل فتاوا امداد الفتاوا کې پړومبي جل 492 صفحه باندې او فرمایي ويقرأ من القرآن ما تيسر له د قرآن کریم نه چې تاسو آسان وي هغه ورپسول وي او په دې غم کې درې خبرې دي یو تعزیت دی تعزیت د غم ځپلې کورنۍ سره اظهار همدردي هغې له تسلي ورکول دا د دوستانو احبابو دا راتګ او دلته ناسته لږ شل منټه دا غم ځپلې کورنۍ له تسلي ده او دا تعزیت دی او دویمه دعا ده نو وی دعا وکړي نو هغه مرده ته دعا وشي ژوندو ته دعا وکړي دریمه ایصال ثواب دی مولانا منظور احمد نعمانی رحمت الله علیه لیکي چې د یو مسلمان میت د ایصال ثواب د پاره تاسو اولول او دا غي ثواب ورته وبخي وې دا د اخلاق لوی مظاهره ده چې غم په بل کورانه دي او تا د هغه مرده د پاره د قران کریم څخه الفاظ اولستل او دا غي ثواب دی ورته وبخي نو وې دا د اخلاق لوی مظاهره ده نو د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه نه دغه تپوس شو چې حضرت د خپل مردگانو پسې سول ولو نو حکیم الامت یقینا حکیم الامت هر خبر یو د حکمت نه ډکه نو په خپل فتاوا کې جواب لیکي ويقرأ من القرآن ما تيسر له چې د قرآن کریم نه درته آسان یا غولوله لکه ما دی حافظ صاحب دی تلاوت وکړه دی خو حافظ قرآن دی د هر ځای نه لوستی شو خو حضرت تعالی وی چې تا ته کوم آسان یا غولوله د علامه بن نوری رحمت الله علیه د مدرسې مفتی یوسف لودیانوی رحمت الله علیه داغه فتاوا د لس جلد پدریم جل باندې او په 172 صفحه باندې داغه نه تپوس کیږي حضرت د خپل مردگانو پسې سول ولو ناغه ورته جواب لیکي سورۃ یاسین اولولا آیت الکرسی الولا الہاکم التکاثر سورت الولا اذا زلزلت الارض زلزالها سورت الولا او بل خبره پکې زمون د عاجزانو ګناهګارو امیانو د پاره لیکلي چې سورت فاتحه سورت اخلاص الولا دا غي ثواب ورته وبخ یو مفسر دی دیار لس جلد تفسیر لیکلی دی په یو لسم جلد کې په 121 صفحه باندې د سورت احقاف تفسیر ختمی په دې دوران کې والده وفات ناغه لاندې لیکي دا تفسیر چې
چې دې تفسیر کتونکو ته مې درخواست دی چې زما د والدینو د ایصال ثواب دپاره یو پیره سورت فاتحه او یو 3 کرته سورت اخلاص ولولې د هغې ثواب ورته وبخې زه هم داسې خلکو ته دعا کوم. د مشکات شرح مظاهر حق دویم جلد د مشکات شرح مظاهر حق دویم جلد 60 صفحه باندې لیکي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه تاسو شو حضرت دې خپل مردگانو پسې سور ولو او له جواب ورکړ دې خپل مردگانو پسې سورت فاتحه ولولا سورت اخلاص ولولا معوذتين ولولا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فلق د دې ثواب ورته نو څنګه زموږ د عقایدو کتابونه لیکي وکتاب دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم عنهم نفع لهم د ژوندو په دعاګانو کې د پاره د خپل مردگانو او د ژوندو د طرف نه صدقات ورکول خپل مردگانو پسې لپاره دغه فائدہ نو بدغه بنیاد مې ذات بدري خبره تاسو ته وکړي وستول یو ځل الحمد او درې ځله